تبلیغی جماعت والاو ته وګوره په تمامه دنیا کې د خلکو چهره بدل کړي، شکلونه ولا بدل کړه. د مسلمان چې څنګه شکل پکار دی د تبلیغ د نظام د برکت د هغه شکل هغه شان جوړ شي. شکر نو باسي چې دی وخت کې بستر په وګي او پردي جماعتونو ته پسې روزه باندې زی کدا لکان سینما ته زی بیا خوشحالي کې مولا صاحب یا پیر سے کبه سکوپونو ته زی ک جواری ته زی ک ویډیو گیم ته زی ک بلیټونو ته زی ک بلو پرنټونو ته زی بیا خیر دی. او چې چرته جمعات تلار شي وای دا اوسګار دي نو خبره ماما د څه شي دا خبره د دې ځای د زما دې ځای ته وګورئ د دې منوګای دا پوه شوي یو مولا په دلته بالا ماڼۍ کې مړی شوی موږ دې کلي کې دام ډېر مبارک کلی دی مړی پکې شوی نو یو مولا په قبر ولاړو نو هغه وی چې یاره دا مړی چې دی منځ او دس خو نه کولو ډېر پلیت مردارو خو چې ګوپیان به وکړل نړومبه ګوپی به مال راوړو امید دی چې خدای به بخلی. دا زما د مخ کې کیسه ده زه ولاړم امړه خاریو خیال دراغه ویل پھول جد راندا ہے نا تب پہلا گوپی دا پھول منو لیاندا ہے امید ہے کہ خدا نے بخشو سی اپره د گوپی دا گوپی راوړې صاحب د جنت توتی او قدر کې څه درک نو یاره کومګه درته دام وای چې دا د خدای وبخي زبه د سړی زوی نو دا خپل ځان په خپل اټی پردو دواګانو پسې مگر دی دوا چاته کې هغه به خدای ته وای چې دا کار وکړه خدای ته به وای قبل چاته به وای نو دا خدای چې وای چې زتا سره منو ته بل چاته ولي وای وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دتا سره نو ته بل چا پسې ولې دي نو موږ د خدای سره پریخو د بندا سره می اختیار کړی خپل نتیجه ګوري او انجام ګوري لګیایي واو تو وایا خبره خو په دمره تاسو ته معمولی ښکاری چې ما کې مړ وشي نو زما قبر زما د کلی خلک کړي زما اجره زما د کلی خلک صفا کوي زما ملمته بالښتونه زما د کلی خلک اچي زما په مړی خاورې زما د کلی خلک ورچي ټیک شو او خراب روټای دي زما د کلی خلکو خوري او خر روټای دي چې د غټانو سرمایدارو خوري دینم تاسو سبق نه علي او عقل برکې نه راځي اوس په دې سنتو چې عمل کړو او په دې سنتو اول عمل جناب محمد رسول الله کړو اول عمل داغه د روټه خوراک تاله دومره لویو د لرګي جوړو چې سلورو کسبو چتول دومره لوی تاله دومره لوی دې د پاره جوړ کړو چې مونږ چې روټه خورو نو هغه وخت کې خو غلامانم ډیر زیاتو غلام رئیتا خادم ته وي نو پیغمبر خیال داو چې مونږ پر روټه کینو چې چرته غلامان رانا پاتې نشي چې هم پیغمبر سره یو ځای پر روټه ناشتي او روټه به څه شو روټه به سریدو سرید عربی کې ماتی کړي روټه ته وي خوروا کې چې روټه ماته کې دې ته سرید وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو روټه چې وا اما تکړه روټه بیا زیات چې کوم خو ay کدو خو نره نره یو غزي په خپل کدو پرې کولو چا ورته وي سیب دومره نره ولی پرې خو وي مونږ یوازې خو نه یو چې نره پرې کومه لګه خوروا په کې ډېر وکړي چې نور مرګریم را سره وخوري بیا
روټۍ به لاندې ماته کړه د اوربشو او په د پاسه به د کدو خوروا راواړوله. صاحب دا ډېر خوندناک شی دی. پیغمبر بیبي او بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فقیها د امت هغه مسلې چې کومې بیبي عائشه حل کړې دي ابو بکر او عمر او عثمان به پې نه پیدا. پیغمبر ویلې چې او د ماتې کړې روټۍ خوند ډېر اوچت. څومره اوچت؟ ورته وی فضل العائشه علی النساء، فضل العائشه علی النساء كفضل السريد على سائر الطعام. اے صحابه د بیبي عائشه فضیلت په ټولو ښځو داسې اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت چې په ټولو روټو اوچت. د پیغمبر عادت دا چې غلام مرایب اندر ځان نه بهر نه پرېښو په یو طالب ځان سره کېنو. نن ستامل کې وګوره چرته چې دعوتي ډرایوران ګنمینان غریبان دا ټول بار ولاړي شاهان دننه روټۍ چې هغې وخوري بیا دې کوساړه بوله چې دی چرته خوټ کېدلې را خوټ کېدلې لکه هغه دغه نوکرانو ته م اواز که چې راشي روټۍ نوکرانو داسې وایي که نه وایي نوکرانو ته م اواز که تاسو خیال ده مونږ چې څوک کور ته بوز درای مرای واچوي یا مولیان راځي ختم لا درای مرای واچوي مولیان راځي ختم نو درای وغواړي او مونږ په ځمکه کېنې او درې درې سپارې را باندې وي چې مړی را کې شوی دی چې ویې بخي ما خدای په راستۍ کې وبخم چې مې مړ کړي زما مړو څه خرې ته لاس وړی چې درې سپارې زه ستا مړي پسې په 2 روپۍ بخم. دا ستا ملک دی، دا ستا رواج دی، دا ستا وطن دی. یو عمل په دې سنت مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه کړو. خانقاه چې ماولی ده په سن 86 کې زه دلی ته تللی وم بیا دیوبند ته تلم تانبون ته لاړم او د مولانا تھانوي خانقاه او د ناستې ځای او آمې ولي او دا مولانا د اشرف علي د ناستې ځای ویلا د سوترای درای پکې غوړېدلې وه په جومات یې ډاګې د سفیدې ډاګې پرتې د اوبو رایستو هغه هینډ پمپ یې په کوهي لګېدلې د کلکتې سیٹان به ورته راغله مریدانو ته به وی چې ان सेठों को ले जाओ और इनको दाल खिलाओ. दाल तालिबान बद देवबंद वर तराल मुलाकात था मुरीदान तबे ची ये ले जाओ और इनको मुर्गे खिलाओ पदी चरगान उखराओ चाहते पुख्तने हो कि जीदा दुमर लोली सेटान द कलकत्ते और द बंबई राग चे द चरगान और काबिली पागी दाल खुरे और शायद दाल काबिली पागी चरगान खुरी. पैगंबर ने फरमाया कि कुल्लु जदीदिन लजीज हर एक नई चीज मजेदार होती है. सेठ तो हर वक्त घरों में मुर्गे खाते हैं यहां दाल नई चीज है और तालिब हर वक्त दाल खाते हैं तो यहां मुर्गा नई चीज है. ये तो हदीस है लेकिन बुनियादी बात आपको अर्ज करूं मैं अल्लाह को यह साबित करना चाहता हूं कि अशरफ अली के घर में सरमायादारी की कोई वैल्यू नहीं है. जमा पकोर के सरमायादारों इस वक्त नहीं बोधे हल्ता खुट की दिली दाल पे ओखरा हुई उस दलता से वो तासु टोल द कलो खलक यही गरीब के दुआ राशि या मुला राशि चरतम जमाना मुला सब तरह मशे मुला सब जोड़े हाँ जोड़े खुदा दी जर का जोड़े जमीन दी जुमात के तालिब देखिए
مالکه ته په څه خوشحالېږي؟ وی زه تا ته پته ده مال نه په ایمان یې وایه قسم په خدای دې میرات پورې ځان مګم د شپې چې سهار را پاسم چې دوه درې مړي شي. زمونږ عادت هم تاسو داسې خراب کړ چې مونږ دا دعا نه کوو چې خدای زما مالک کې مړی مه کړي. داسې ده که نه ده؟ ذکر چی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چستا قرآن شی نو د جماعت غوالنګ شي چې وادي درکې د جمعه طالبان هغه ورځ نهاره تیری، امام نهاره تیری، پختره د سپي عمره څوک نه کوي چې د استادانو هم روټۍ خوړلې که نه، او چې مړه درکې وشي هغه بې مونږ نه سنبالیږي نه، بیا یو غرب جوړي صاحب غواګانې دي او پراټي دي او فروټ دي، هله لږ سیوان هم پکې کېدی، د دې مړي سیوان ډېر خو تاسو پوه شئ. څلوېښت ورځې زما غوالنګ شي نو زه به دا وایم چې ته بیمار شي چې خدای دې جوړ کړي. یو خو چې بیمار شي ختم په ځان مه کوئ، بې خموده والله که دا دوا کوي چې خدای جوړې کړي نو چې خدای زری مردار کړي. زمونږ عادت تاسو دومره ګنده کړو، مونږ هم ستاسو د لاسه تباه یو. ښه ورځ به نه ګورو انشاءالله، ښه ورځ به نه ګورو. تر ننه پورې ستا د ملک رواج وګوره، کوم هډوکی چې پیرنګي غورځولی او په هندوستان کې چې ملا ذلیل ساتل پکار دي، تر ننه پورې ستا د جومات چړي وظیفې غواړي که نه غواړي؟ غواړي که نه؟ تر ننه ته ما ته وایه چې زه ستا په کوڅو کې وظیفې غواړم، او ته لور ته آواز وکړي چې وجینه بیګا هغه خوروا چې پیشو جوټه کړې وه د چڼي لی ور واچوه، که داسې نه وي د سړي زوی بلې. یو جومات له د مستو کټوای یو جینۍ راوړه، وی جینۍ تاسو خو وظیفه هم نه ورکوئ، دا نن ماسته څنګه راوړه؟ ویلې ملا صاحب پیشو جوټه کړې وه، مور مې وی چې مې تویوه ملیانو لی ولېږه، ملا ما ناړي غوندې و هغه کټوی راوځي په ځمکه یې وویشت چې ما ته یې کړه. جینۍ په ژړا شوه، چې په جړا شو نو ملا ورته ولې جاړې؟ خو بس ماستو یا ما خوړلی او یا توی کړي. ویل نه مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم. ویلې ولې؟ وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. پخوا به کوټې نه بار خلک د شپې نه وته دننه به لوښې ایښې او پکې متیازې به یې کولې، دې کټوای کې مې نیا متیازې کولې. اوس هم که داسې نه وي زه به د سړي زوی بل کار وکړئ که دا زمونږ څومره لوی علاقه ده. ما سره یو ساعت کښېنئ هلته جومات کې د 12 بجو ټایم کې چڼی چې تېرېږي چې درته کاسه وښیم چې د خلکو وله څه ورکړي، کاسه درته وښیم، بیا هغه وظیفو ټوکری درته وښیم چې د خلکو وله څه ورکړي. کینې اوس یې راوړي به طالب دې مخامخ کوټې ته راوی باسم چې د خلکو وله څه ورکړي. اوس دا د اورېدو خبر نه کوم، یا دې داسې ځای کې کوم چې ټول کلی اوري. خبره دا ده ما نه به ته څه سره دا توقع کې چې ته زما د بخښنې دعا وکړم. یو بزرګو چا ورته دعا راته وکړه، په شراک بیا په دې مخ کې وویست، ویل به زه به ځان له څه کوم چې دعا تا ته وکړم. ما ځان له ګارنټي راغلی ده چې خدای دې معاف کړم او خدای زه پرېښم چې تا ته دعاګانې وکړم. عزیزانو لږ سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ چې دا مونږ څه کوو، کم خوا روان یو، څه کرتوتونه م دي، څه عادتونه م دي.
دا مزګزار سوچو کوي بی دینه پرېدا دا مزګزار سوچو کوي مونږ خو تباه شو والله العظیم درته وایم چې ورځ تېرېږي دغه 103 کاله عمر کې چې کوم بزرګ وفات شو داغه په دې خبره مې ایمان مضبوطېږي چې د شپې په 10 بجې ادیرې ته راوویستم ویلې مړی درته خیم په دې ادیره کې خو چې مراقبه وکړه ویل دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې وړه دې خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا اوس کته هغه جان نه څوک راغلی دي نو یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده ورته ویل سال دی هغه سال دی پاس نه د حال پوښتنې مه کوه چې لاندې راشي درته به پته ولګي نو ور روان خو یقیني یې که نه که بل خوا به ځئ بل خوا هم لار شته سوا د دغه دومره غوندې سوړي نه ور روان یې نو که زما په خوله دې باور نه کېږي په سترګو به بیا وګوري واخر دعوانا